لکه نن سبا په سوشل میډیا باندې انلاین د ګناه دعوت ورکي، انلاین دا زنانا دا د بدکاری دعوت ورکي، داسې فحاش لباس اچولي، داسې خبرې کوي، داسې اندازونه هغه په سوشل میډیا باندې اختیاري او باقاعده د واتس اپ نمبر او د رابطي نمبر مور سره په لینک کې ورکړي. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو زنانه نه بدکاری وشو، د الله نافرمانی یعنی زنا وشو. اوس د دې زنانه ایمان ته ګورا، من او تاسو خپل بد اعمال پټو نیکی ښکارا کو، من او تاسو چې کوم پټو پټو ګناهونو کې مبتلای، لیکن گاونډي په خبر نه دی، پلار دی خبر نه دی، مور دی خبر نه ده، رشتہ دار دی خبر نه دی، خزا بچی دی خبر نه دی، یا ستا خاون خبر نه دی په دې ګناه باندې چې دا په کومې ګناه کې ته مبتلای. الله خو خبر دی کنه دی، دا الله نه پټې دی شي. نو دې زنانه نه زنا وشوه، لیکن زنانه ته پته وه که د دنیا خلکو زه ونه کتلم یو ځای شته چې ونحن اقرب الیه من حبل الورید، دا شارق نه ماته زیات نږدې. که دغه ګناه نن په دنیا کې را څرګنده نه شوه او د دې ګناه سزا ماته په دنیا کې ملاوه نه شوه، نو خامخا زه به دغه الله ته مخامخ کېږم او د دې ګناه سزا به ماله الله د قیامت په ورځ بیا راکوي. نو دا زنانه اوس جاړي، غمجنه ده، فکرمنده ده، پریشانه ده چې یا الله دا خو کېدی نشي چې زه ستا عذابونه برداشت کړم په دې نازک بدن باندې. یا الله زه د دې ګناه سزا په دنیا کې غواړم، د دې ګناه سزا په دنیا کې غواړم. انسان دی د خطا نه جوړ دی، د سهو نه جوړ دی، خطا به کېږي، ګناه به کېږي. بیا الله رسول فرمایي په تاسو کې بهترین خطاکار هغه دی چې هغه توبه وباسي. ګوره د توبې نعمت هم شته، لیکن دا زنانه زړه اطمینان او سکون او تسلی نه کوي، راغه په خپله باندې غوږ شي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نه زنا شوې ده، په خپله وایي، په خپله وایي. ته به یو حاکم یو قاضي ته په خپله به یو ګناه ښکاره کړي، تا غلا کړې ښکاره به ووایې، تا زنا کړې ښکاره به ووایې. دا زنانه ښکاره وایي، الله رسول په حج جاری کوي، یا رسول الله ما نه زنا شوې، ما نه بدکاری شوي، په ما حکم جاری. الله رسول خپل مخ مبارک یو طرف ته واړو. ګوره توبه ده د الله نعمت دی. الله پاک انسان ته چې کوم دی فرمایي لو بلغت ذنوبک عنان السما ثم استغفرتنی غفرت لک. د ځمکې نه اسمانه پورې خلا دې د ګناه نه ډکه کړه، کبیره صغیره څومره ګناهونه دې کړي دي، یو ځل په اخلاص سره ووایه الله زما توبه ده، زه به درته ټول ګناهونه معاف. لیکن دا زنانه زړه بیا هم تسلی نه کوي چې توبه خو ټیک ده، لیکن د دې ګناه سزا ماته پکار ده چې ما ولې د الله نافرماني وکړه. واورخه الله رسول یو طرف ته مخ واړو، دا زنانه هغه طرف ته راوړې ده، یا رسول الله ما نه زنا شوي. ګوره دا الله رسول خپل چهره مبارکه بل طرف ته واړوله، داسې دا زنانه بیا راتاو شو مخې ته راغی، یا رسول الله ما نه بدکاری شوي، په ما حکم جاری. الله رسول بیا بل طرف ته، نو دا مخ اړول راړول دا د دې دپاره چې دا زنانه به پاسي لاړه به شي، توبه به وباسي، الله به معاف کړي. الله معاف کوي که نه معاف کوي؟ لیکن د دې زنانه ایمان ته ګوره، د دې زنانه د الله یری ته ګوره چې په زړه کې څومره یره ده د الله. زما محترمو الله رسول صلی الله علیه وسلم پوه شو چې دا زنانه په دې ایمان کې دومره مضبوطه ده، خطا تې شوې ده، لیکن دا د دې خطا سزا اوس په دنیا کې غواړي چې ما باندې خامخا حد جاری شي. الله رسول ورته فرمایي داسې کار دی چې دا کله حمل د 4 میاشتو شي بیا راشه. دا زنانه لاړه، حمل د 4 میاشتو شو، بیا راله. ګوري ایمان ته ګوري. الله رسول ورته فرمایي چې کله دا ماشوم پیدا شي بیا راشه. دا ورته بار بار دا موقع دې دپاره ورکوي چې دا زنانه رانه شي او توبه وباسي، بس الله سره پټه صلح وکړي، دې دپاره دا موقع ورکوي. هغه زنانه ماشوم پیدا شو بیا راغی. الله رسول صلی الله علیه وسلم بیا ورته فرمایي چې داسې کار وکړه چې دې ماشوم له 2 کاله پیښ ورکړه کنه. واورخه ماشوم دی
اوس چې پتا باندې موږ حد جاری کوو نو بیا به د دې ماشوم څه کېږي؟ ته دې ماشوم له پی ورکا. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين 2 کاله دله پی ورک. زما محترم زنانا راغه دې ماشوم ته 2 کاله پی ورک او چې کله ماشوم دومره شو یعنی د روټۍ د خوړلو شو نو روټۍ په لاس کې ده او بیا راوسته. دا زنانه بیا راغه الله رسول صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېناستا. زما محترمو دې ماشوم ته په لاس کې دا روټۍ دې دپاره ورکړې وه چې یا رسول الله اوس خو دا ماشوم د پیو د خوړلو هم نه دی، دا اوس روټۍ خوړی شي. دا د مور نه بغیر اوس د دې ماشوم ګزاره کېدی شي. واوره ښه دې وجې نه د ماشوم په لاس کې روټۍ ده. دا یو منظر الله رسول ته ښیي. الله رسول صلی الله علیه وسلم چې کله پوه شو چې یاره دا زنانه په یو صورت کې چې کم دی رسته کېدو والا نه ده او دا خامخا دا اوس دا حد په ځان باندې جاری کول غواړي، دا د الله د عذابونو نه ویریږي. اوس په دې حال کې دې زنانو له مرګ راغی چې کومې زنانه په پټو پټو ګناهونو کې مبتلا دي، په هغې باندې خاوند خبردار نه دی، په هغې باندې رشته دار خبردار نه دی، یا ستا په دې ګناه په بدکارۍ باندې ستا ښځه خبرداره نه ده. زه خو اکثر دا خبره کوم چې په دې سترګو به ما او تا خپلې بیبي ته ګورو او زما او ستا بیبي په دې سترګو به خپل خاوند ته ګوري، خپل خاوند ته. او چې داسې نه کوي خاوند بهر نامحرمه ښځو ته ګوري او ښځه نامحرمه سړو ته ګوري، نو دا د یو بل سره خیانت کول دي، دا د یو بل سره خیانت کول. نو دې وجې نه وایي بیا په دې خاوند یا په دې ښځه باندې جنت څه کې د جنت خوشبو هم پې حرامه ده. خپله ښځه شته پردو ښځو څه خبرې کوي، خپله ښځه شته پردو ښځو ته ګوري، خپله ښځه شته حاجت خواهش د پردو ښځو نه پوره کوي. نو زما محترمو الله رسول صلی الله علیه وسلم په حج جاری کو. نو چې کله زنانه باندې حج جاری کی کنه د دې نامې پورې به دا په دې ځمکه کې ښخی او بیا به پې د کاڼو باران شروع کی دې ترتیب سره به دا زنانه ختم شي. او هغه چې کومه ګناه دې زنانه نه شوې وه الله ورته په دې سزا باندې هغه ګناه معاف کړي. بیا نو دغه شان دا زنانې هم تر نامې پورې ښخه کړه او صحابو پې زما محترمو کاڼي ورول شروع کړو چې په دې کې زنانه شهید شوا. انا لله و انا الیه راجعون. وورغا شهید شوا. لیکن عمر رضی الله عنه د دې زنانه متعلق ډېر سخت الفاظ استعمال اخو جلالی صحابیو اهله خو یو خپل مقام الله ورکړو. الله رسول ورته فرمایي سبحان الله بوچته واسره وای. الله رسول ورته فرمایي اے عمر دې زنانه دومره په اخلاص سره توبه ویستې ده او دې زنانه په زړه کې د الله یره او د الله محبت دومره دی او د دې زنانه دغه توبه چې کومه وه او په کم انداز کې د توبه ویستله او په کم انداز کې په خپل بدن باندې دا سخت او تکلیف یې برداشت کو. که دغه توبه په دې ټول ښار او په دې ټول کلي په ګناهګارو بندګانو باندې دغه توبه د دې زنانه تقسیم شي الله به د ټولو مغفرت او بخښنه وکړي.